أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه أو العلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل وإنما بعثت معلما ثم جلس فيهم رواه الدارمي. دا حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر نقل کرے دے فرمائی چې یو موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت ته راغی نو په جماعت کې خلق داسې بیل بیل ناسو چا ذکر کاو چا ځان لا سبق وایو یو بل ته سبق اړه څوک په نپلو ولړلی څوک تسبیحات کوي ځان له ناستي څوک په یو ګوټ کې ناستي ځان له فکر سوچ کې ناستي او کدا زمانه وي نو کېدی شي چې ګپ والم پکې ناست د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې په جماعت کې به ګپ واله نه کېناستل جماعت کې به یا ځان له سړي عبادت کو یا به ځان له سبق وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی نو دا دوه قسمه خلق ناسو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو نظر واچو نو خوشاله خوشو چې خلق جماعت کې ناستي نو په دې خو خوشاله دل پکار و په خوشاله شو اوس پیغمبر علیه السلام سوتی یو خو هغه دی چې سړی رانه ودی نو ځان له نپل کوي نو نپل تذکره دلته ضروری نه ده وی قتل چې اوس کم ځای زکه نه مزه سو کم رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ او کوم چې سبق وایو یو بل تراغي خواته کېناست او بیا یو بل ته وی نور ته وی ملګرو ته چې را اغم ټیک کار کوي او دام ټیک کار کوي خدای نه داخلي په دې وخت کې د سینې چې کني دا ټول عمر اغه نه داخلي کېدی شي روسته بیا دې په بل څه کې مصروف یو هغه په کار کې مصروف په دې وخت کې دا د هغه نه خدي ځکه چې هغه خو لګیا دي ځان له عبادت کې نو یا به قبول شي یا به قبول نشي خدای کم چې لګیا دي یو بل ته تعلیم زده کوي او بل ته خي یو بل ته اړي نو دا ځان له زده کولم خیر دی او بل ته خودلم خیر دی نو چې ځان له زده کو نو عمل به وکړي نو کده تر عمل موخه ملاو نشو نو دویم پیدا به دا وشي اچاته چې یاد کې هغه په عمل وکړي کنه نو داغه په عمل کې بم د حساب وشي سبب پکې وشي نو په دې وجه باندې دا غي نه خدي دغه د دې دا کار چې دی په دې کې आवाज د دینه بلکې د انسانيت خیر دی پکې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي خواته کېناست او چې کېناست نو بیا وروسته وی انما بعثت معلما کېناستو دوران کې وی چې زم استاد یم زمام د ذمہداري دا چې زبر د اسلام احکام نور خلق ته خیمه او دا خلقم ناس دی يعلمون الجاهل يتعلمون الفقه والعلم دا خلق لګیا دي فقه یادي علم یادي او نا خبرو ته علم خي د دین مسائل ورته خي نو زمام د ذمہواری د لحاظه بدلته کینم نو دا غي سره کېناست وعن عبد الله ابن عمرو د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مر یوذل تیر شو بمجلسین په دوو مجلسونو باندې فی مسجده په خپل جماعت کې فقال نبی فرمایل کلاهما علی خیر دا دواړه ګروپونه خکار کوي هو احدهما یو پدی کې افضل بهتر ده من صاحبه د دې بل په مقابله کې د دې بل په مقابله کې په دې وخت کې دا یو محفل ډېر بهتر ده اما هؤلاء دا یو محفل چې ده فیدعون الله دی د الله تعالی نه دعاګانې کوي ويرغبون الیه او د الله تعالی په عبادت کې مینه کوي شوق له نو فإن شاء وجد الله تعالی خو خدا اعطاهم کور کوي ورلا و ان شاء او کو غواړي منعهم نبور کوي ولا
دی دعاګانې غواړي نو کېدای شي بعضې دعاګانې قبول شي او بعضې اړولې قبول نه شي. و اما هؤلاء کوم چې دا کسان دي دا نور فیتعلمون الفقه دی یادی علم د فقه او العلم یا نور علمی مواد. فقه وی په اسلام او د اسلام احکام زده کول او علم د اسلام دلایل زده کول د دغه فقه احکام او دلایل زده کول. نو فیتعلمون الفقه او العلم فقه یادی یا علم دا دواړو کې چې کوم ټکی استعمال او يعلمون الجاهل دی لګیا دي نا خبرو ته علم ورکي نو په هم افضلو دی خدي د نور په نسبت. وانما بشک بعثتو ذرا لګلې شوی یما معلما استاد ثم جلسا بیا کیناست فیهم پدوی کې. حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه بل صحابي دی هغه فرمایي چې یو ځلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو سړی تپوس وکړو یو ملګری دی تپوس وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا ټیک ده چې فقاهت په علم کې او په اسلام کې د فقيه سړي ډېر اهمیت ده. فقيه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد بل حدیث کې راځي چې یو فقيه سړی شیطان چې دینو نشي دوکه کوله زر عبادت گزار به دوکه کې خو یو فقيه سړی نشي دوکه کوله. نو شیطان د فقيه سړي سره ډېر نه لګي. نو دا فقيه څه ته وایي سړي ته پوښتنه وکړه د الله پیغمبره دا فقيه په دین باندې پوهه سړی چاته وایي سړی به څونه علم یادوي. بخاري مسلم ترمذي نسائی ابن ماجه دا ټول به یادوي. قرآن به په یاد یادوي د قرآن دا ترجمه به ټوله یادوي. نو دا به سړی بل څه کار به نه کوي بس صرف دقه به کوي. نو دا به بیا د دنیا دا نظام څنګه چلی. نو د دې فقه یعنې د علم حد څومره دی کم از کم څومره سړي له پکار دی چې څونه علم زده کړي نو دته به فقيه وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې چا د دین سلويخ مسلې یاد کړي سلويخ احادیث یاد کړي سلويخ حکمونه یاد کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دې سړي ته به د قیامت پر ورځ الله د فقيه نسبت کوي او د فقهاو او د علماو سره به ودري او زبول د قیامت پر ورځ پیغمبر علیه السلام وي زبول سفارش کوم چې یا الله دا سړی چې د فقهاو په د لیست کې په دې پیرس کې د دې پر قطار کې ودره او د دې د ثوابونه دی لورکا په دې وجه باندې په کار د چې سړی ځان ته یاد کی چې ما تر دین په حواله باندې څومره مسلې یاد دي سره ته یاد دي کنه دي او که یاد دي راته نور خلکو ته خیم کنه هم خیم راته. په دې وجه باندې دا ذکر د علم د دین د قران د احادیث او د دینی مسائلو دا ځان له یو سعادت مندی دا خود ذکر نه رسته نور خلکو ته داغه اړول خپل بچو ته خپل کور کې خپل خپلوانو ته خپل ملګرو ته جماعتونو کې مدرسو کې سکولونو کې د قران تعلیمات عام کول دا زمونږ د هر یو تن ذمہ داری ده. نو کفرس کوم دا ذمہ داری پوره کوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفارش مستحق بشو او کدا ذمہ واری نه پوره کوله نو په دې وجه باندې بیا به کوم دی د الله تعالی په غریب کو راځو نو د الله د غریب نه بچ کېدو د پاره پکار د چې مونږه دینی مسائل کم از کم سلوي خویات کو کنه. په دې وجه باندې بعض علما چې دین واقعي غټ علما دي خو په دې حدیث باندې د عمل د پاره اعلان له د سلويختو کتابونو وړې کتابچې جوړې کړي او دا د دې لپاره چې کم از کم په دې سلويختو احادیث د کون کې خراش وکړي. نو عن ابي الدرداء د حضرت ابو درداء رضی الله عنه روایت دی قال دی وی سئل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کړی شو چې ما حد العلم د علم اولنې حد کم یو دی چې الذي اغا اذا کلچ بلغه ورسیږي دغه سرحد ته الرجل سړی کان نشب دا فقيها پوها سړی په علم کې عالم بچاته وای. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من حفظ چاچ یاد کړه علی امتی زما امت ته یاد کړه په خپل باندې خو به بخاری ویلی ترمذی به ویلی خدما امت کی خپل یو کشر تا یو سو کسانو ته یاد کړه 40 سلوی حدیث نه مراد د پیغمبر علیہ السلام ویناګانی یا دا چې د پیغمبر علیہ السلام راوړی کتاب سلوی مسلې ته وته یاد کړه. نو فی امر دینها د دین په کارونو کې بعثه الله
الله تعالی به راوچت کی د قیامت پر ورځ فقیها یو عالم د فقهاو په دغه کې به راوچت کی او پیغمبر علیہ السلام فرمای وکنت زبیم له د پر یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې شافعا سپارش به کوما وشهیدا او زبر د په دې نیک عمل باندې د الله په مخ کې گواہی هم کوم الله دې موږ ټول د عمل توفیق واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين